نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. محترم سلسلة علی نقشبندی رونو اللہ تبارک و تعالی ذکر دا انسان روحانی غذا ده څنګه چې انسان جسم ته د خوراک څښاک د پینا او د مختلفو غذاګانو د مختلفو مشروباتو د انسان جسم ته ضرورت دی دا رنګ د انسان روح دا د الله جل جلاله په ذکر باندې پای کوم خلق چې د الله جل جلاله ذکر کوي الله تعالی یاد وي د الله تعالی نه غافل ني نو دغه خلق ارواح هغه منوري نوراني پاکي ارواح د دې خلق دا خلق ته الله تبارک وتعالى هغه د صالح او انبياء کرامو او د نیکانو خلقو د ارواح سره د ارواح ملاقات کیږي او خپل خوبونه ورته الله تعالی خي او الله تعالی د نیکو اعمال توفیق ورته ورکوي او د ګناه خود بخود الله تعالی دغه انسان زړه هغه متنفر طبيعي د ګناه نه د انسان نفرت پیدا شي او د ګناه نه الله تعالی ساتي ذکر د الله تعالی هغه داسې لوی د کمال سیز دی د قرآن تلاوت هم د الله تعالی ذکر دی د مز پنځه وخته مز هم د الله تعالی ذکر دی نفل هم د الله تعالی ذکر دی جمعات ته رادن نشوي او دعا دی وي سنت مسنون دعا چې کومه دی دا سنت طریقه ده چې بنده په خیخ باندې جمعات ته رادن نشي بسم الله والسلام علی رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك او بیا ورپسې د اعتکاف نیتم پکار دی نوایت الاعتکاف بس صرف دومره دی کافي ده نوایت الاعتکاف الى وقت الخروج تر څو چې زه په دې جماعت کې زما د اعتکاف نیت دی نو تاسو به سنت اعتکاف چې څومره ټایم په جماعت کې نو تاسو د اعتکاف ثواب ملوي کدی میاس کی جماعت کې جټاو والا ډړ دی واچولا ډیر ټایم جماعت کې د تیر کو یا د خوراک کو او نو پای باندې بیا ته ګناهګار نه متکف ته ټول خبرو چې دین هغه اجازه جماعت کې د آرام د خوراک څخه او د سنت د نفل اعتکاف سره متملاوش جماعت ته باندې رادن نکی او سنت طریقې سره رادن نشي دا الفاظ ازدکه ټول ملګری دا ازدکو بسم الله والسلام على رسول الله او اللهم افتح لي ابواب رحمتك او بیا نویت الاعتکاف دغه الفاظم کافی دي نویت الاعتکاف الى وقت الخروج من هذا المسجد دا سیم ویل شي او پښتو کې ویل شي چې تر څو په دې جماعت کې ما د اعتکاف نفلي اعتکاف زنیت کوم تر څو چې په دې جماعت کې متته د نفلي اعتکاف ثواب ملو شي نو په دې سنت طریقې سره چې ته جماعت تر دن نشدام د الله تعالی ذکر دی او سنت د نبی علیہ السلام ژوند دی شو او چې کله بیا واپس د جماعت نه بندزي نو غسخ په سره پکار دی چې هغه بنده جماعت نه بهر شي او غسخ په پیزار باندې کیږي خیف په پیزار کې واچي او بیا دا غینه پس غسخ په واچي او بیا وی اللهم چې کله په بارکای نو دا دعا واچي اللهم انی اسالک من فضلک ورحمتک په دې بزرګانو کې او بزرګ تیر شي حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه سور دا غویت او غویت دی خو لوی بزرګ او صاحب ولایت سره صاحب کرامت سره او انسان الله تعالی تنبیه ورکي انسان نه خطا کی نو ورځ د جماعت نه بهر کېدونو د خی د غسیخ په ځای باندې خیخ په جماعت نه بهر چې کله خیخ په باندې جماعت نه بهر وته आवाज ورته غوي شو چې اے سورا یا سور یا سور کیف خرجت من المسجد ای غویا د جماعت نه خلک څنګه وځي تا تر څه پورې جماعت نه د وته طریقه زده نه
دی خو ولی و د الله تعالی دوست و د الله ولی و الله د طرف غیبی آواز ورته وشو یا ثور کیف خرجت من المسجد نو هغې نه پس به د ځان ته ثور وي ځان ته به یې په خپله ثور وي چې ما ته آواز شوی دی چې ای ثور ثور وایي ته ویلې کېږي ثور نو بیا دې مشهور شو په سفیان ثوري باندې تنبیه بزرګانو ته کېږي چې لږه غلطي مو کړي مونږ تاسو خو که د ورځې لس ځله جومات نه خلاف سنت وځو نو را سره خپله څه احساس کېږي او نه مونږ ته څه آواز کېږي ځکه مونږ او تاسو کمزور یو ګناهګار یو او د لوی شان والا خلک چې نو هغوی معمولي غلطي چې دی نو هغه نیولی کېږي د لوی شان والا خلک یو کس متشرع دی سنت مطابق زندگی ده نو که دی غلط ځای کې کښېني یا غلط ځای کې ګرځي یا د خندا مجلسونو کې یا د غیبت مجلسونو کې یا د ګناه مجلسونو کې ناست دي نو هر سړی دلته ګوته نیسي او هر سړی ملامته کوي نو الله تعالی دې مونږ تاسو داسې کړي چې زموږ ستاسو غلطیانې مونږ ته چې دی نو هغه په ګوته کړی شي دا به زموږ ستاسو د کامیابۍ ذریعه چې څوک مونږ ته زموږ ستاسو غلطي وښیي والدین راته غلطي وښیي مشران وروڼه راته خپله غلطي وښیي استادان راته غلطي وښیي دوستان راته غلطي وښیي خپل ضمیر ماته زما غلطي وښیي چې کله انسان الله تعالی ته نږدې کېږي نو د ضمیر به درته د ده غلطیانې ښایي چې تا دا کار غلط وکړو ده ته به د خپلو غلطیانو احساس کېږي الله تعالی به د دې غلطیو نه او د دې ګناهونو نه محفوظ کوي نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو داسې ژوند نصیب کړي چې زموږ ستاسو یو ادا یو قدم یو ناسته پاسته هغه خلاف سنت نشي الله تعالی دې زموږ 24 ګنټې ژوند د نبي علیه الصلوة والسلام د سنتو مطابق وګرځوي د سنتو کمال او برکت دا دی چې مثلا ته روټۍ خورې نو خېټه دې ونډکه کړه خو چې سنت طریقې سره دې وخوړه نو تا ته ثواب مو شو د ستا دا روټۍ عبادت دی لاس دې ووینځل او بیا دې چې کوم دی بسم الله سره شروع واچوله پخي لاس باندې یې خوري او وړن وړی کې د خپلې مخې نه یې خوري او په صحیح طریقې سره چې کوم سنت طریقه ده کېناستې په هغه طریقې سره او نو د ستا دا روټۍ خوړل تا خپله خېټه ډکه کړه خپل هغه لوږه دې ختمه کړه ولیکن د ستا دا روټۍ ستا لپاره عبادت دی ته اوده کېږي سنت طریقې مطابق مسنون دعا دې ووایي او چې رخسار د لاندې د مخ د لاندې دا لاس ښې کېښود او قبلې طرف ته دې مخ کو پاړخ باندې سملاستې او په سنت طریقې دعا سره سملاستې د ستا د آرام چې ته پې باندې دمه شوې د ستا ذهن پې باندې دمه شو د ستا جسم پې دمه شو د ستا دا خوب د ستا دپاره عبادت دی بیت الخلا ته ځې مسنون طریقې سره راړي مسنون طریقې سره راوتې د ستا د قضای حاجت د ستا دپاره عبادت وګرځېدو نو الله تبارک وتعالی ذکر هغه صرف دا کلمات ویل نه دي دا هر هغه عمل چې هغه په هغې کې انسان ته الله یادېږي هر هغه عمل چې باغی انسان الله تعالی ته نږدې کېږي او هر هغه عمل چې هغه د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د سنت طریقې مطابقي هغه هر هغه عمل چې کوم دی نو هغه ذکر دی او په هر هغه عمل باندې انسان ته دواړو جهانو کامیابي ملاویږي د دې نه علاوه چې کوم ملګري بیعت دي سالکین دي خپل معمولات هغه واقع د هغوی سره کوو مراقبه واقع د هغوی سره کوو سلسله چې کوم تسبیحات دي هغه واقع د هغوی سره وایو روزانه د سلسلې شریفې ورد خامخا کوو او چې کوم ملګرو بیعت کړی دی او بیا وظیفه نه کوي مراقبه نه کوي ذکر اذکار نه کوي هغه نن نه قصد وکړو انشاءالله چې موږ او تاسو به شیطان سره مقابله کوو د خپل معمولات به انشاءالله باقاعدګۍ سره کوو معمولاتو کې به نه هغه نه کوو انشاءالله نو هله به موږ او تاسو ته ترقي میلاویږي هله به موږ او تاسو محفوظ یو انشاءالله الله تعالی دې موږ او تاسو ټول ته استقامت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله